حافظ ابن حجر رحمت الله علیه منبهات کې لیکلي دي چې یو وارې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایو چې زما په دنیا کې 3 څیزونه خوښ دي: خوشبويي، ښځې یعنې خپلې بیبیانې او زما د سترګو یخوالی په مانځه کې دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام سره یو څو صحابه ناست وو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ارشاد وفرمایو تاسو رښتیا ووایئ او زما هم 3 څیزونه خوښ دي. ستاسو مخ مبارک ته کتل، خپل مال په تاسو خرج کول او دا چې زما لور ستاسو په نکاح کې ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل رښتیا دې ووایې او زما 3 څیزونه خوښ دي: امر بالمعروف و نهی عن المنکر، د ښو کارونو حکم کول او د بدو خبرو نه منع کول. او زړه جامه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایل تاسو رښتیا ووایئ او زما 3 څیزونه خوښ دي: اوږې مړول، بربنډ جامې اغوستل او د قرآن شریف تلاوت. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ارشاد وفرمایو چې تاسو رښتیا ووایئ او زما 3 څیزونه خوښ دي: د میلمنو خدمت، ګرمۍ کې روژه او په دشمن باندې توره. دې کې جبرائیل علیه السلام تشریف راوړ او عرض یې وکړو چې زه الله جل شانه راولېږلم او وی فرمایل که چېرې زه جبرائیل تاسو دنیا والو کې وي نو وښایم زما به څه خوښ وي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد وفرمایو وښایه. عرض یې وکړو رخصو ته لار ښودل، غریب عبادت کوونکو سره محبت ساتل او بال بچه‌دار غریبانو سره امداد کول. او الله جل شانه ته د بندګانو 3 څیزونه خوښ دي: د الله تعالی په لاره کې د طاقت خرج کول، مال سره وي که جان سره، او په ګناه د پیمانتیا په وخت کې ژړل او په لوږه صبر کول. حافظ ابن کمیم رحمت الله علیه زاد المعاد کې لیکلي دي چې مونځ روزي راکاږي، د صحت حفاظت کوونکی دی، مرضونه لرې کوي، زړه ته قوت رسوي، مخ ښایسته او روښانه کوي، بدن ته خوشحالي ورکوي، اندامونو کې نشاط تازګي پیدا کوي، سستیا لرې کوي، شرح صدر د سینو پرانستلو سبب دی، د روح خوراک دی، زړه روښانه کوي، د الله تعالی د انعام حفاظت کوونکی دی او د الله تعالی د عذاب نه د حفاظت سبب دی، شیطان لرې کوي او رحمان سره نزدېکت پیدا کوي. عرض ده د روح او د بدن د صحت په حفاظت کې دې ته خاص دال دی او په دواړو څیزونو کې د دې عجیبه اثر دی. هم دغه شان د دنیا او د آخرت نقصانونو لرې کولو کې او د دواړو جهانو کې پیدا کوونکی دی. دې ته ډېر خصوصیت دی.